من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. یقینا په پیدایش د اسمانونو او د ځمکه کې او په بدلون د شپې او د ورځې کې او په کښتو کې چې چلیږي په دریاب کې په هغه سامان سره چې فایده ورکوي خلقو ته هغه چې نازل کړي دي راورولي دي الله پاک د اسمان نه بارانونه اوبه نو ژوندی کې په هغې باندې ځمکه وروسته د لمر د هغې نه یعنې تازه کې ځمکه وروسته د وچوالي د هغې نه او خواره کړي دي په هغې کې د هر قسمه زنده سري نه هر قسمه ځناوره او په چلولو د هواګانو کې او هغه وریځ چې هغه تابع ده په مابین د اسمان او د ځمکه کې خامخا نښې دي د هغه قوم دپاره چې هغه عقل لري. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیات کې وفرمایل و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. معبود ستاسو یو دی نشته لایق د عبادت مګر دغه یو الله دی چې رحمان او رحیم دی. نو په دغه آیات کې دعوه د توحید وه نو اوس په دې آیات کې د هغې لپاره دلیل ذکر کوي. دا د الله پاک د وحدانیت دلایل دي په دې آیات کې. دویم تعلق او ربط دا دی چې مخکې آیات کې د الله رب العالمین هغه پټ صفات ذکر شو چې توحید او رحمت و. اوس ظاهري صفات د الله پاک ذکر کیږي چې هغه د ځمکې او د اسمان پیدایش دی، دغه شانتې اختلاف د شپې او د ورځې او د کښتو چلیدل وغیره. نو دا د الله رب العالمین په وحدانیت باندې دلایل دي. یو بوډۍ نه چا تپوس وکړو چې د الله رب العالمین په وجود باندې تا سره څه دلیل دی؟ نو هغې صرخه کوله. نو زما سره دلیل چې کوم دی هغه دا صرخه ده چې بغیر د لاس لګولو نه دا نه چلیږي. نو بیا د الله پاک په وحدانیت باندې څه دلیل دی؟ دا خو د خدای په وجود باندې دلیل شو چې دا صرخه بغیر د چا نه چلیږي نه، نو هسې ټول کائنات بغیر د خالق نه هم نه چلیږي. دا ټیک شو. خو په توحید باندې څه دلیل دی چې الله پاک او دا خالق یو دی؟ هغې وی دقه صرخه ده چې په یو لاس باندې دا تاوی جو تاویږي او چې لاسونه ګڼ شي نو بیا نه تاویږي بیا خرابیږي دا صرخه ورانیږي. نو خالق چې کوم دی هغه هم یو دی. شان نزول هغه دا دی چې مشرکانو کله د توحید دغه آیات واورېده نو تعجب یې وکړو چې د دې دومره غټو کائناتو دپاره او د دې دنیا دپاره یو رب څنګه کافي دی؟ نو نبي علیه السلام ته وویل چې په دې باندې څه دلیل قایم کا. نو دا آیت نازل شو چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. دلایل د الله په وحدانیت باندې دا دي که نه؟ نو دا قمقل خلق د دنیا وسعت ته کتل لیکن د خالق قدرت اندازه یې نشو کولی. مشرکانو د عرب دا عقیده وه چې دا ټول عالم چې دی د دې خالق او مالک او مدبر هغه الله دی، لیکن هغه یوازې کار نشي کولی، د هغه دپاره د نورو شریکانو ضرورت دی. نو الله رب العالمین په هغې باندې رد کوي قرآن کې ځای په ځای. یو ځای کې سورة اسراء آخر کې بیا فرمای ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا. د الله دپاره څوک مددګار نشتی د عاجزۍ د وجې نه چې الله پاک عاجزه شي او څوک د هغه مدد وکړي. وکبره تکبیرا، بړایي بیانوه، لوی بیانوه د الله پاک لوی بیانولو سره. دا یو شان نزول. دویم قول دا دی شان نزول کې عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې قریشو د نبی علیه السلام نه نبی علیه السلام ته وویل چې دا د صفا دا غر چې دی دا موږ له د سونې جوړ کا.
نو موږ به په تا باندې ایمان راوړو. نبی علیہ السلام دعا وغوښته نو الله رب العالمین وحی نازله کړه چې زه به دا غر د سرو زرو کړم، خو که ایمان دې خلقو رانه وړ نو بیا به داسې سخت عذاب ورکړم چې تر اوسه هغه عذاب ما چاله نه دی ورکړی. نو نبي علیه السلام یې دغسې معجزې چې کوم دی هغه زه نه غواړم یا الله چې زما قوم تباه کېږي. نو دا آیت الله پاک نازل کړو چې ان فی خلق السماوات والارض، دو معجزې غواړي. د صفا غر چې کوم دی هغه وایي د سرو زرو دی شي. نو د دې کائناتو کې د سوچو کې که نه دا څومره معجزات دي او د الله پاک د قدرت نښې دي، دلایل دي. نو په دې آیت کې چې کوم دی هغه د الله د قدرت 8 نښې بیان شوي دي، د اسمانونو او د ځمکو پیدایش. ان فی خلق السماوات والارض، د شپې او د ورځې چې کوم دی هغه بدلون، د شپې او ورځې بدلون، شپه ځي ورځ راځي، ورځ راځي شپه ځي. واختلاف اللیل والنهار. دریم چې کوم دی د کشتو په دریاب کې هغه چلیدل، والفلک التي تجري في البحر. څلورم چې کوم دی هغه باران راورېدل د اسمان نه. پنځم چې دی هغه د ځمکې د وچوالي نه وروستو بیا د هغې تازه کېدل. شپږم دلیل او نښه چې کوم ده هغه د الله د قدرت، هغه د دې ځناورو او د مختلفو زنده سرو په ځمکه کې خورېدل. اووم د هواګانو گردش. اتم چې کوم دی هغه د وریځو اسمان او په منځ کې، د اسمان او د ځمکې په منځ کې تابع کېدله. دا 8 غټې غټې نښې بیان کړي دي او په هر یو کې ځان نه په زرګونو نښې دي. سړی سوچ کوي دی اسمان ته د ټول ناول اسمان ذکر کړ دی. ان فی خلق السماوات، یقینا په پیدایش د اسمانونو کې. اسمانونه الله رب العالمین پیدا کړي دي، که نور نه لیدل کېږي، د اولنی اسمان خو لیدل کېږي او هېڅ تن ورته نشته بغیر د ستن نه ولاړ دی. په زرګونو په لکونو کروړونو کاله هغه کېږي او نور به چې څومره وي د قیامته پورې الله پې عادم دی. دا پرزې نه خرابېږي، نه ګریسو ته ضرورت شته، نه بل څه تیلو ته ضرورت شته. دا مشینري بالکل په خپل ځای باندې کار کوي. د دې وسعت او فراخۍ ته سړی سوچ وکړي، څنګه وسیع فراخه اسمان پیدا کړی دی، د هغې فایدو ته سړی سوچ وکړي. بیا اسمانونه چې کوم دی هغه 7 اسمانونه دي او بیا 2 پکې نور هم دي، 9. دا زاړه فلسفیان چې کوم دی قدیم فلاسفه هغو به دا وي چې هغه اسمان د سپوږمۍ دی، اسمان د عطارد دی، اسمان چې کوم دی د زهره دی، اسمان د نور دی، اسمان د مریخ دی، اسمان د مشتری دی، اسمان د زحل دی، اسمان د ثوابتو دی چې هغې ته شریعت کې کرسی وي، اسمان د فلک اعظم چې هغې ته عرش وي. بیا مختلف رنګونه د هغې او مختلفه کارکردګي. په اول اسمان باندې سپوږمۍ، په دویم باندې عطارد، او په دریم باندې زهره، په څلورم باندې نور وغیره دغسې. بیا په 7 اسمانونو کې په هر یو کې یو سیاره ستاره او په 8م اسمان چې کوم دی هغه کې ټولې ستارې او 9م چې کوم دی هغه د دې ټول نه خالي دی. بیا د دې ستورو بیا جدا جدا رڼاګانې، مختلف رنګونه. زهره چې د هغه وایي سپینه ده، زحل چې کوم دی هغه توروالي ته مایل ستاره ده، مشتري هغه د سرو زرو په شانتې ده، مریخ سور رنګ والا، عطارد هغه د ژړ رنګ والا، او سپوږمۍ چې د هغه سپین رنګ والا. دا شانې د اسمانونو حرکتونه، مختلف حرکات. دغه فلک اعظم عرش چې دی د هغې حرکت چې دی هغه د مشرق نه مغرب طرف ته دی، او د دې نورو د حرکت چې دی نو هغه د مغرب نه مشرق طرف ته دی. بیا د عرش د حرکت چې دی دا دومره تیز دی چې په یو ورځ کې د ټولو کائناتو نه غیر چاپیره دا گردش کوي. دا خپل چکر چې کوم دی په ورځ کې پوره کوي. او د 8م اسمان هغه رفتار دومره سست دی چې هغه په 36,000 کلونو کې گردش پوره کوي. بیا اول اسمان چې دی په هغې باندې سپوږمۍ ده،
نو سپوږمۍ تقریبا 28 ورځو کې د هغې دوره پوره کېږي ګردشه، او د نور ګردش چې دی هغه په 360 ورځو کې یعنې په کال کې د هغې ګردش پوره کېږي. زحل چې دی هغه په 13 کالو کې، او مشتري په 12 کالو کې، او مریخ چې دی په 2 کالو کې. دا خو دا د قدیم فلاسفه او نظریه وه. جدید ساینس موږ ته دا وایي چې دا هر څه چې دي دا ستوري، سپوږمۍ، دا سیارې، دا د اسمان نه کته دي، دا بره نه دي. دا په اول اسمان کې لکه موږ چې وایو سپوږمۍ په اول اسمان کې ده، انوار په 4م اسمان کې دی. دغه رحمان بابا هم د دې خبر نه متاثره شوی دی، نو لکه انوار په 4م اسمان کې ښکاري، محبت په سر حجابه کې عیان دی، هغه هم دا وایي. خو دغسې نه ده، دا کته دي. د اسمان نه لاندې په خلا کې دا معلق دي، واقع دي دا ټولو سیارات، او گردش کوي، هغه ګرځي، دا ټول دې ټولو کې حرکت شته. بیا د دې اسمانونو چې کوم دی جدا جدا، هر اسمان کې جدا جدا فرشتي، دا د الله عظیم قدرت دی. د معراج په شپه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم برخطره، نو په مختلف اسمانونو کې مختلف پیغمبران لیدلي وو. په یو اسمان کې یو پیغمبر و، په بل کې بل، او د هغو سره ملاقاتونه شو، د هغه جسد مثالي سره د هغو سره ملاقات شو. دغه رنګې اوس ځمکې ته ګوره، الله پاک په څه قدرت باندې هغه تیاره کړې ده، او څه کمه هم نه ده، 2 براعظمه دي. او د ځمکې څه حصه چې کوم ده هغه په اوبو کې ډوبه ده، څه د اوبو نه بهر ده. د اوبو نه چې بهر ده وچوبه هغه 29 حصې دي، او اوبو کې چې دنده دي نو هغه 71 حصې دي، 71 حصې. بیا په هغې کې چې کومې سمندر یې پیدا کړي دي، دریابونه هغه یې پکې پیدا کړي دي. نو دریابونه چې دی لکه بریاعظم چې ودي، نو دغه شانتې 2 غټ دریابونه دي، او 5 پکې بیا ډېر غټ دي. بحر هند، بحر چین دې ته هم پیدا کېږي، بحر مغربه، بحر اوقیانوس، بحر شام چې هغې د بحر روم وایي، بحر جورجان، او بحر منجمد شمالي، بحر منجمد جنوبي، دا بحر الکاهل، دا دریابونه. اوس د بحر هند دا لمبایي چې ده، دا 8 لاکه میله چوړایي ده، د دې 8 لاکه میله د دې لمبایي ده، 8 لاکه میله، او چوړایي چې کوم ده هغه 2700 میل. دا پلن دی چې دومره اوږد دریاب او دومره پلن یي، په هغه کې به چې څومره اوبه وي، د دې اندازه ځان ته لګوئ. دغسې بحر اوقیانوس چې کوم دی دا د بحر هند متصل دی وایي. د دې مشرقي کناره چې دا هغه تر اوسه پورې لا نه ده معلومه شوې، دا اوبه څه ته رسېدل دي. په مغرب کې روس او سقالیه او دا علاقې دي، ملکونه دي. او دې په حبشه کې دې ته مقابل چې کوم دی 6 جزیرې دي چې هغې ته جزایر خالدات وایي. بحر شام چې هغې ته بحر روم هم وایي، د هغې لمبایي چې ده هغه 5000 میل ده، او چوړایي د هغې 600 میل ده، 600 میله هغه پلن دی، پلن. او په دغه دریاب کې 162 جزیرې آبادي دي، 162. هغه کې 50 غټې غټې دي، او دا نورې چې کوم دی هغه وړي دي. دغه شانې بحر نیتش هغې ته وګورئ، دغه د هغې لمبایي چې ده هغه 1300 میل ده، او چوړایي 300 میله. بیا بحر جورجان چې دی نو د هغې لمبایي د مشرق نه مغرب طرف ته 300 میل ده، چوړایي چې کوم دی هغه 600 میل. د دې نه علاوه نور دغه دي دریابونه، واړه واړه دي، لکه تبرستان، دیلمه، نهروان، دا بیا بحیره تبریه، بحیره خوارزم وغیره. دا دریابونه الله پاک پیدا کړي دي. د دې اوبو ته سړی سوچ وکړي د دې کې به څومره اوبه وي، دومره د هغې دغه دی مسافت دی هغې. د ځمکو مختلفو حصو ته سړی وګوري چې هغه د هغې مختلف تاثیرونو ته. بعضې ځمکې هغه د فصل دپاره دي، بعضې کندې کوڅې دي، بعضې چې کوم دی د ګلونو لپاره دي، بعضو کې ځنګلې دي، بعضو کې چې کوم دی هغه نهرونه دي، بعضو کې د سونو کانونه، بعضو کې د سپینو زرو کانونه، تانبې، ګیلټ وغیره. دا هر څه جدا جدا د هر یو
ځمکې ځان خپل خپل خاصیت دی هغه پکې پیدا کېږي. دغه ځمکه د آدم علیه السلام د هغې نه پیدا شوی دی. د آدم علیه السلام اولاد په هغې کې اوسېږي. د بني آدمو سجدې ځای دی، د خلقو مدفن دی، په هغې کې دفن کېږي. او حتی کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هم په دې ځمکه کې هغه دفن دی. نو دا بېشماره خاصیتونه، تاثیرونه دا صوفیا وایي چې لکه څنګه چې دا ځمکه په ظاهر کې هغه یو شانتې ښکارېږي، لیکن د هغې قابلیت او استعداد هغه مختلف وي. نو دغه شانتې انسانان هم دي. نو د ځمکې هغه استعداد چې دی د پنجاب ځمکه چې کوم ده په هغې کې ګلونه او فروټ او میوې او دا کېږي. د کشمیر ځمکه چې کوم ده هغه بل شانتې ده. د پنجاب په ځمکه کې زعفران نه کېږي، مثلا د کشمیر په ځمکه کې ام نه کېږي. دلته ځنګلې ډېرې دي په دې KPK کې. دغه ځنګلې مثلا په سیند کې نشته، یا نور داسې علاقې چې هغه وچې علاقې دي په هغې کې دا ځنګلې دا نشته. نو دغه شانتې انسانانو استعدادات چې کوم دي هغه مختلف دي. په ظاهره هغه یو شانتې په نظر راځي، او نور چې کوم دی اندروني استعدادات چې دي د هغو بالکل مختلفه. نو دغه انسانان دي په هغه کې صدیق هم شته او زندیق پکې هم شته، نبي پکې هم شته او کافر پکې هم شته، فرعون پکې هم تېر شوی دی، مؤمنان، کافران، دا ټول یو شانتې نه دي. قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. څه پکې علم والا دي، څه بې علمه دي. د دې نه وروستو بیا الله رب العالمین فرمایي چې واختلاف اللیل والنهار، د شپې او د ورځې دا اختلاف او بدلونه. د شپې او د ورځې ذاتي اختلاف دی چې هغه شپه توره ده او ورځ چې کوم ده هغه سپینه ده، نوراني ده، رڼا ده. شپه چې ده هغه یخه ده، ورځ ګرمه ده. د دې دواړو د یو بل سره دشمني ده، او د هغې باوجود بیا د دې دواړو اتفاق دی چې کله دا ورځ چې ده هغه شپې ته خپله حصه پرېږدي، شپه غټېږي. کله شپه خپله حصه پرېږدي د ورځې ته، هغه غټه شي. دغه اتفاق پکې هم شته. کله چې کوم دی هغه داسې چې شپږ میاشتې ورځې او شپږ میاشتې چې کوم دی شپه وي. بعضې علاقې داسې دي چې هغه د یو لږ ساعت دپاره هغه نور راوخېږي، نور ټوله شپه وي. او بعضې هغه دي چې ټول عمر پکې نور وي او لږ ساعت دپاره تیاره راشي، شپه شي. دا مختلف علاقې الله پاک پیدا کړي، دا شته. بیا الله پاک فرمایي د کښتو ته وګورئ چې هغه چلیږي په هغه سامانه سره چې خلقو ته فایده رسوي. نو کښتۍ دې اوبو ته یو چټاقی شی تاسو واچوئ، یو اوسپنه، یو میخ ورته ارتاو کړئ، دا به یې کته ویښ ته رسي. دا میخ به د دې دریاب د دې اوبو ویښ ته رسي. او دې کښتۍ ته ګورئ، دې جهازونو ته ګورئ، په زرونو، په زرګاو ټنه هغه اوسپنې او لرګي او دا دي، او په هغې کې هغه مال څومره دی، په سوونو ټنه، په زرګونو ټنه هغه پکې سور دی. او دا په اوبو باندې له پاسه روانه ده. دا د خدای عظیم قدرت دی چې ډوبېږي نه، کته پکې نه ځي. دې ته سوچ کوئ. بیا خدای پاک دا ضرورتونه پیدا کړي د دې خلقو. نو د هر ملک ځانه د بل ملک ته د څه دپاره ضرورت وي، څه شی هغه برآمدات درآمدات چې کوم دی هغه دي. نو څه لیږي، څه رالیږي، راوړي. نو لکه مثلا د پاکستان چې کوم دی هغه میوې وغیره دا سعودي ته دیږي. هلته سعودي کې عربو کې کجوري ډېرې دي، هغه نه کجوري راځي. دا اکثر په دې کښتو جهازونو او په دې دریابي جهازونو چې کوم دي په دې کې دا ډېر زیاته کارګوګانې چې دي دا ټول په دې کې دي. ځکه چې د هوایي جهازونه په هغې کې کرایهګانې سیوایي او په دې کې کمې. نو کارګو چې څومره دي او سامانونه لیږي دا په دغه دریابي جهازونو کې. نو د دې ځینې یو شی لیږي، د هغه ځینې بل شی هغه راځي. هر ملک ته داسې مثلا نور خو هر ملک ته چې د چا څه ضرورت دی هغه د بهر نه راغواړي، او چې چا ضرورت ورته نشته زیات دي هغه بهر دیږي. دې ته سوچ کوئ. بیا باران ته وګورئ، یا باران الله پاک راوری د اسمان نه، د بره نه. یا دغه د اوبو خزانه چې دغه کته په ځمکه کې ده، سمندر، دریابونه، چینی، دا هر څه. لیکن بیا الله پاک دا بره خیجوي. ساینسدانان دا وایي چې د دې اوبو نه تپ پورته کېږي، تپه، بخارات. دغه تپ چې دی بره چې ورسي نو په خلا کې هغې نه بیا وریځې جوړې شي، د هغه وریځو نه واپس ته باران راورېږي. په دې کې نظریات مختلف دي. ساینسدانان دا وایي او شریعت بعضې نصوص او بعضې روایت داسې راغلي دي چې دا د عرش د لاندې نه ورېږي. دا باران د بر نه راځي، عرش د لاندې نه، د هغه ځای نه راځي.
اوس په څه ترې خبر دی و اسمانونه پارکوي په کته به راځي دغه نه موږ نه یو خبر خو دوی وایي دا ساینسدانان چېرې دا د کته د وریځو نه چې کوم دی هغه راورېږي وریځې ښکته دي وریځې د اسمان نه لاندې دي او اوبه د هغې نه راورېږي اوبه د کته نه بره خېږي دا وریځې څومره دي دا د دې تپ او د دې بخاراتو نه دا وریځې جوړېږي په هغې کې اوبه جوړېږي او اوبه بیا واپس راځي سړی چې په جاز کې ځي نو دا وریځې چې د غرونو په شانتې هغه ښکاري او د وریځو نه بر ځي جاز کته چې کوم دی غرونه ښکاري سړی دا غر دی غر نه دا وریځو غرونه او دا د اوبو ډکې دي واپس راځي نو په دغه بارانه باندې الله رب العالمین فرمایي چې موږ دا وچې ځمکې چې کوم دی دا موږ تازه کړو نو قسمه قسم میوې غلې دانې دا پکې را زرغون شي قسمه قسم ګلونه بوټي دا زرغون شي هر لرګی چې دی د هغې ځان د جدا جدا خاصیتونه بعضې هغه لرګي دي چې هغې نه خلق بادشاه له تخت جوړوي بعضې هغه دي چې د هغې د لاندې نه سړی تیر وځي چېرته که نه نو دانې پرې خېږي بعضې هغه دي چې هغه صرف د سوانې په کار باندې راځي چې وسیږي سړی نور په هېڅ کار باندې نه راځي نو دا مختلف لرګي دا پکې الله پاک پیدا کړي مختلف ګټې هغه ګټې چې هغه وړوکی غوندې د دې سوات زمرود چې کوم دی وړوکی دومره د ګوتې سر مقدار باندې نو هغه په لکونو روپۍ کوي بعضې هغه غټې دي چې هغه په 1000 روپۍ په 1500 روپۍ ټول ډاینه تال راوړي په دیوال کې به په کار راشي خو بعضې هغه دي چې په دیوال کې هسې په دې هغه کې به ته واچوي لاندې په ډکون کې لکه د سیند دا کاڼې دا مختلف خاصیتونو والا څیزونه الله پاک پیدا کړي دي بیا دا زناور الله پاک فرمایي چې دا زناور پکې ما خپاره کړي دي نو مختلف زنده سري هغه بې شماره دي هغه د شمار نه بهر دي د زرو حیواناتو تفصیلي حالات په حیات الحیوان کې علامه دمیری رحمت الله علیه هغه بیان کړي دي زر حیوانات لیکن دا د شمار نه بهر دي دا چې کاته په دریاب کې دي په وچوبه کې دي بر په هوا کې دي په اسمانونو کې دي په اول اسمانه په دریم په دې کې نه دا د شمار نه بهر دي دا الله پاک پیدا کړي او بیا خواره کړي عمر تانو ته چاوي چې دا ساترن چې دا یو عجیب شی دی یو غز کپڑا دا او پاغه کې چې دا لوبي کوي پاغه ګټای په ګرځي کنه نو کو هر څو ځله چې کوم دی هغه د ساترنج هغه لبه کېږي نو جدا چالونه دي د هغې په یو چال باندې نه جدا چالونو باندې هغه لبه چلیږي نو عمر تانه ورته وویل چې د دې نه حیرتناک او حیرت انګیز شی بل زه تا ته ښیم هغه د انسان دا مخ دی چې هغه یو لویش چې کوم دی هغه ویژن دی پورې یو لویش هم پوره نه دی یا داسې دی غوږ دی دا مربع یو لویش مخ نه دی او په دې کې ته ګوره په دې کې الله پاک دا څنګه پرزې فټ کړ دي د سترګو ته وګوره د پوزې ته غوږونو ته او په هغې کې عقل دا سر او ګیره دا زن دا مختلفه اندامونه پکې الله پاک فټ کړ دي او په کروړونو په اربونو خلق دی او د هر سړي مخ چې کوم دی هغه د بل نه جدا دی بالکل پیژندل کېږي دا فلانی دی دا فلانی دی یو شانتې نه الا ماشاءالله کښته ډېر کم کسان به داسې چې هغه به یو شان بیا هم په هغو کې پیژندګلو کېږي چې دا خالد دی دا خورشید دی مثلا بیا هم پیژندل کېږي نو علي رضی عنه فرمایي چې الله رب العالمین نه قربان شم وي پاک دی هغه ذات چې هغه په چربۍ کې چې کوم دی د لیدلو طاقت پیدا کړی دی دا سترګه چې دا وازګه ده چربي ده په دې کې د لیدلو طاقت پیدا کړی دی او په هډوکي کې د اورېدلو طاقت پیدا کړی دی هډوکي دا غوږ دی او په غوښه کې د ویلو طاقت پیدا کړی دی عجیبه ده بیا د مختلف حیوانات دي نو د هاتي او د میږي د اندامونه چې دي تقریبا یو شانتې دي د هاتي او د میږي لیکن میږي ته وګوره د هغې هغه جسم څومره دی هاتي هغه جسم څومره دی اندامونه تقریبا برابر دي ډېر فرق پکې نشته هغه واړه دغه حیوانات اکثر دغه کوي که نه په دې پټو کې سړی ګرځي داسې
یا یو کوي په هغې کې دا څه ګټه مټه راوخیږي او په هغې کې دا واړه واړه غوندې دغه حیوانات دي. هغې ته سړی سوچ کوي چې رب د دې شي چې هغه ایله په نظر باندې دی کېږي او چې ښه تحقیق وکړي لکه چې ښه معلومات هغې ته بیا خوردبین او دوربین او دا په کار دی چې په هغې ته معلوم کړي. اوس ته سوچ کوه چې په هغې کې به سترګې شته، د هغې لاسونه خپې شته، د هغې معده شته، د هغې هر څه شته او په هغې باندې هغه چلیږي او دا منډې وهي او هغه خوراک هم کوي او تا ته ایله په نظر باندې راځي او ژوندی دی ګرځي. دا د الله پاک عجیب قدرت دی. دغه وینه ده د مور په خېټه کې هغه دې ماشوم ته هغه ورکولی کېږي د نامه په ذریعه باندې. هغه پې ژوندی دی، بیا یې بهر راوباسي، بیا د تخت و تاج مالک کې یو قوي انسان هغه ته جوړ کړي، هغه عالم ته جوړ کړي، قاضي فقیه دا ته جوړ کړي او بیا یې چې کوم دی په یو وخت کې بیا فنا کړي، بیا دې خاورو ته واپس کړېږي. دا د خدای قدرت دی. دغسې د هواګانو انقلاب چې کوم دی د هواګانو اتلل راتلل او ګردش په هغې کې الله پاک مختلف تاثیر ایښی دی په دې هوا کې. څه د مشرق نه چلیږي، څه د مغرب نه، څه د شمال نه، څه د جنوب نه، د هر یو ځای نه جدا جدا خاصیتونه دي. بیا هغه هوا چې هغې باندې قومونه هلاک شوي دي چې د عادیانو د هود علیه السلام په قوم باندې د یوې ګوتې دا قچه ګوته چې د دې په مقدار باندې په ځمکه کې سوری وشوي. الله پاک جبریل علیه السلام ته وویل چې داسې یو سوری په دې ځمکه کې وکړه، د هغې نه دا هوا برابهر شوه. نو په دغه یوې ګوتې په مقدار باندې هوا بهر شوې ده، ټول قوم یې تباه کړی. دغسې هوا هم الله پاک پیدا کړی او دغه هوا ده چې دا کته دې ماشوم ته هم چلیږي. دا اکسیجن چې کوم دی د مور په خېټه کې دی هلته هم چلیږي، خو چې بر را پیدا شو او په هغه ټایم کې ته په دې پوزه باندې کپړه کېږده، خوله وله بند کړه مري او کته ورته الله پاک دا هوا چلی بره هم چلیږي هغه ته. بیا دغه هواګانې چې هغه اکسیجن د عام خلک په هغې باندې ژوندي دي او بعضې هغه دي چې هغه ترخه هوا ده چې هغه د زهریله حیوانات چې دي مار او لړم او دوی راکاږي. دغه هوا د خولې نه وباسي، قرآن او حدیث پې ووایه او خلق پې دموه، خلق پې ښه کېږي. دغه هوا ده چې جبریل اسلام چوف کو د مریم په ګریوان کې نو عیسی علیه السلام ته پیدا شو، چوف باندې پیدا شوی په پوکي باندې. او دغه هوا ده دا پوکې دی چې اسرافیل علیه السلام پر ورځ د قیامت چې پکې کوف کېږي نو جو بس دنیا ورانه شوه. دغسې هواګانې الله پاک پیدا کړي دي. دغسې وریځې چې هغه وزدي وریځې الله پاک پیدا کړي دي، د هغې نه قسمه قسم بارانونه چې کوم دی هغه راورئ او په هغې باندې قسمه قسم قلي او دانې او دا راخیږي. نو شیخ سعدی ځکه وایي چې برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقه دفتر است معرفت کردگار. دا پاڼې د ونو چې کوم دي شته په نظر د هغه هوښیار سړي کې دا هر ورقه دفتر است معرفت کردگار. هر ورق چې کوم دی دا دفتر دی د الله پاک د معرفت، په هغې باندې الله پاک پېژنده کېږي. نو دا اته قسمه نشانې چې کوم دی په دې آیات کې الله رب العالمین موږ ته بیان کړي. ان فی خلق السماوات والارض، یقینا په هغه پیدایش د اسمانونو او د ځمکه کې، واختلاف اللیل او په اختلاف د شپې کې، والنهار او په اختلاف د ورځ کې، یعنې په تلو راتلو د شپې او په بدلو د شپې د ورځ کې، والفلک التي او په هغه کښتۍ کې تجري فی البحر چې هغه چلیږي په دریاب کې، بما ینفع الناس په هغه سامانونو سره چې هغه فایده رسوي خلکو ته. وما انزل الله من السماء او هغه چې راوري الله پاک د اسمان نه، من ماء اوبه، احیا به الارض بعد موتها، نو راژوندی کي په هغې باندې ځمکه وروسته د مرګ د هغې نه، د وچوالي د هغې نه. وبث فیها، خواره کړي دي په دې ځمکه کې، من کل دابة، د هر قسمه زنده سر نه، وتصریف الریاح او په ګردش د هواګانو کې، والسحاب المسخر بین السماء، هغه وریځ چې هغه تابع ده په مابین د اسمان والارض ځمکه کې، لآیات لقوم یعقلون، خامخا نښې د هغه قوم دپاره چې عقل لري، شا کې عقل یا سوچ فکر کوي، د هغه دپاره ډېرې نښې دي. دا سوچ او فکر چې کوم دی چې ښه سوچ کوي د هغې ښه اثرات دي، چې بد سوچ کوي هغه بد اثرات دي. د دې سوچ او د فکر هګۍ په اوبو کې اچوي او اوسېږي په وچوبه باندې، بیا دا سینه وایي په دې وچوبه باندې راکاږي او هغه هګۍ کته په دغه کې پرتې په اوبو کې، او دا صرف په دې
بچو به چې کوم دی دا سینه راکاږي او سوچ کوي په دې سوچ باندې وایي د هغې نه بچي پیدا کېږي په سوچ باندې سوچ داسې دغه شی دی نو ښه سوچ ښه شی دی چې الله پاک کائناتو کې سړی سوچ